نو اوښه روانه ده، هر صحابي د خپلې کوڅه کې ولاړ دی او هر یو وایي چې من کره دې راشي، من کره دې راشي. نو دا اوښه ګرځي او شوڼ وایي او ځای بوی کوي. نو یو ځای کېناستېدله، एकदम پاسېدله، एकदम پاسېدله، بیا روانه ده. چاپېره د صحابو په کورونو باندې چکر ولګو. هر صحابي به چې لکه زما کوڅې له راشي، زه به وایم یاره که مونږ کره راغله نو ښه به وي. نو زه به په تمه دې یم چې اوس به کښېني نو زما د کوڅې نه اوښه مخکې لاړه شي، نو انتهایي خفه شي چې یاره هغه خو لاړه زما نه. نو چې چاپېره وګرځېدله نو واپسې راله او د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کوڅې مخې ته اوښه کېناستله. خو چې څنګه کېناستېدله او خپې یې خورې کړې او پته ولګېده چې سمه کېناستېدله نو فوري طور د منډې کړلې او اکړې پورته وتښتولې. څومره خوش قسمته صحابي و چې رسول الله مبارک ورکر پاتې کېږي. سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مو شروع کړی او تېرې شوې جمعه موږ ویلو چې رسول الله مبارک د مکې مکرمې نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا کې دواړه روان شول. غار ثور ته ورسېدل او د غار ثور نه د ام معبد کور ته ورسېدل او بیا د مدینې نه مخکې یو لوی بدمعاش دی چې د هغه نوم بریده دی، د هغه سره ملاقات وشو. هغه په هغه ځای کې په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړو او رسول الله مبارک نه مخکې روان دی، په خپله نیزه کې خپل پټکې اچولی دی او خلکو ته وایي چې رسول الله د بریده په امان کې مدینې ته داخل شو، پام کوئ، خیال کوئ چېرته غلط نشئ، کم کس راغی نو ذمه دار به خپله وي. رسول الله مبارک مدینې منورې ته رانږدې شو او رادننه شو. د هجرت سفر دا عظیم یو د سختۍ سفر و، بل په دې کې ثواب ډېر زیات و. الله کو دین خور کړی دی، که مدینې منورې ته دین رسېدلی دی نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت سفر باندې تللی. یو موقع کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي ابوبکر راځئ دواړه یو حساب کتاب کوو، څه به زه درکمه او څه ته ماله راکه، ته به څه راکې؟ ابوبکره زه به د ټول عمر چې کله من کله نه اسلام کې داخل شوی یم کلمه مې ویلې ده، څومره مې اعمال کړي دي، څومره مې جهادونه د رسول الله مبارک په ملګرتیا کې کړي دي، څومره مې صدقات کړي دي، څومره مې نوافل کړي دي. ای ابوبکره دا ټول په ټوله دله دره کومه خو یو نیکي د نه غواړم، یو نیکي د نه غواړم. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي عمره کومه نیکي غواړې وایه؟ وی دا ټول عمر ثواب د تاله در کومه او ماله هغه نیکي راکه کومه چې ته د رسول الله مبارک سره د هجرت په سفر کې وي او په غار ثور کې، د دې اجر او ثواب ماله راکه او زما د ټول عمر او د ژوند د اسلام کې د دننه کېدلو نه پس چې څومره اعمال دي ابوبکر دا ته واله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي عمر دا سودا نشي کېدی، په دې چې ماله کوم الله اجر او ثواب راکړی دی دا نه ورکومه. نو صحابه کرامو هر یو صحابي رسول الله مبارک باندې ځان قربان کړی او دی ارمان دو په زړه باندې چې رسول الله مبارک سره زه پاتې شم، رسول الله مبارک مونږ کره راشي، زمونږ خوراک وکړي، زه خدمت وکړم. نو د هر صحابي دغه ایمان او دغه جذبه وه. څومره صحابه کرامو واقعات انشاءالله مخکې به راځي چې کړي هم داسې دي چې غشي خپل سینه باندې چې دنو زغملی دي، جنګ ته مخکې اوته دی، خدای نه دی برداشت کړی چې په رسول الله مبارک باندې دی یو داغ قدر راشي. او ویلیم دی رسول الله مبارک ویلی دی
چې زه تاسو کامل ایمان ته تر هغه وخته پورې نشئ رسېدی تر څو پورې چې تاسو ته زه د خپل ځان او د خپل مال او د اولاد نه زیات محبوب نه یم. تاسو کامل ایمان ته نشئ رسېدی. نو یو موقع کې ورته عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله ما ته ډېر محبوب یې او خپل ځان هم راته ډېر خوږ دی. هر چا ته خپل ځان خوږ وي، یاره نقصان راته ونه رسي، بیمار نه شمه، ډاکټر له ځمه، دغه رنګې چې ده نور سره تفیق نشي. نو رسول الله خپل ځان راته خوږ دی. نو رسول الله ورته فرمایي عمره کامل ایمان ته نشي رسېدی. کامل ایمان ته به هله رسې چې زه درته د خپل ځان نه هم زیات خوږ یم. لږ ساعت تېر شو ورته فرمایي رسول الله ته راته د خپل ځان نه هم زیات خوږ یې، والله کو په ځان مې هم پروایي، په ځان مې څه پروایي، ته راته د خپل ځان نه هم خوږ یې. او بیا صحابه وکړل داسې چې خپل ځانونه یې چې ده نو شهیدان کړل، خو رسول الله باندې کرښه راوست. نو چې کله هجرت رسول الله کو نو صحابه د مدینې انصارو ته عباس رضی الله تعالی عنه ویلو رسول الله مبارک تر دې ولا ایمان نه راوړی. ګوره انصارو تاسو دا پیغمبر زموږ نه بوځئ، دا رسول الله بوځئ، دا زما ورواره دی، خو هسې نه چې دلته نه بوځئ، دلته نه تاسو بوځئ ولته دغه شانتې پرېږدئ. بیا دلته خو کم از کم ترونه شته، خاندان شته، تپوس یې کولی شي او نه ورته څوک څه ویلی شي، خو هسې نه چې د دلته نه بوځئ او هلته کې بیا دغه شان یوازې پرېږدئ. رسول الله مبارک ورته هم دغه وینا کوله ګوره انصارو تاسو به ما نه پرېږدئ. او یو بیره د فتح مکې په موقع باندې چې کله مکه فتح شوله او رسول الله مبارک واپس مدینې مکې مکرمې ته راغی نو صحابه ډېر پریشان و، انصار پریشان و. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ولې؟ وی رسول الله هسې نه چې داسې وکړي چې اوس د خپل وطن بیا فتح شو، بیا واپس خپل کلي ته رالی، بیت الله شریف دی، حرم دی، خپل کلی دی دی، هغه کلی دی چې ته پکې وړوکې لوی شوی، ته پکې پیدا شوی. نو مو خو ته بوتلی هلته کې د یهودو سره هم زموږ روانه شوله، زموږ دشمنان شو، قبایل هم زموږ دشمنان شو. نو رسول الله هسې نه چې ته بیا دلته زموږ نه پاتې شو موږ دغه شانته پرېږدې، هسې نه چې خپل کلي کې واجې نه ځمه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي انصارو یوه اعلان او یو خبره مې دا واورئ، تاسو په ما غیرت کړی دی، ماله ملاس را کړی دی، زه مو بوتلی یم، رسول الله مړ هم ستاسو دی او ژوندی هم ستاسو دی، زه به هلته کې یم. او وشوم داسې رسول الله مبارک په مدینه منوره کې دفن شو. د رسول الله مبارک د څلورو کسانو قافله دا روانه وه او د هجرت وکړو مدینې منورې ته. او چې کله هجرت کوي او روانېږي نو واپس دې کلي او مکې ته ګوري او رسول الله مبارک ډېر جاړي او څه وایي ای مکې ډېر ښه کلی، ډېر ښکلی کلی، خو ستا خلکو زه به نه زغملم. بس جاړي او دغه یو اواز کوي زما ځای پکې نشته، ډېر ښکلی خو زما ځای پکې نشته. ولې خپل کلی ډېر زیات خوږ، خپل وطن ډېر زیات خوږ. رسول الله مبارک هم دغه جاړي او مدینې منورې ته روان دی او چا واپس چې دی نو بیت الله ته ګوري او د مکې د غرونو ته ګوري او دغه ورته وایي چې ډېر ښکلی وطن یې خو زما ځای درکې نشته. رسول الله مبارک چې کله مدینې منورې ته ورسېدو د مدینې انصار دا ټول راجمع شوي وو. یو صحابي دی، انصاري صحابي دی، کلثوم رضی الله تعالی عنه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي ته به زما په کور کې پاتې کېږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه په کور کې چې دی نو پاتې شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی کور خو به رستو وي، لومبی به جماعت جوړو، لومبی به څه جوړو، موږ له جماعت فکار دی. نو کلثوم رضی الله تعالی عنه، کلثوم بن هدم، کلثوم بن هدم رضی الله تعالی عنه ولګېدو او خپله ځمکه یې وه او رسول الله مبارک ته وایي رسول الله چې څومره ځای دې خوښ وي نو د جماعت بنیاد پکې کېږده، جماعت جوړ کړه. رسول الله مبارک ولګېدو په خپله باندې د جماعت بنیادونه یې وکنستل
لومبۍ ګټه رسول الله مبارک راواغسته په خپله غذار کړله دویمه ورپسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راواغسته او غذار یې کړله بنیاد ته او درېمه یې راواغسته او عمر رضی الله تعالی عنه ګټه راواغسته بنیاد ته یې غذار کړله صحابه کرام فرمایي وی رسول الله مبارک په خپله باندې لګیا و د جومات په کار کې به خدمت کو ګټې به راړي موږ به ورته وي چې رسول الله مبارک ته کښېنه موږ به کارونه کوو نو ته به ګټه راواغسته موږ به ترې واخستې ده نو موږ به هغه اوړه پیغمبر علیه السلام به بیا لاړو بله ګټه به یې راواغستې ده وی د دې نه معلومیږي ده چې د جومات کې خدمت کول په جومات کې ځای جارو کول د جومات په آبادۍ کې خدمت کول د جومات سره تړلې څومره خبرې چې دی د دې نه لوی عظیم کار نشته چې په دې موږ سوچ وکړو چې واقع د الله کور دی ما په دې کې څومره خدمت کړی دی چې کوم خلک د جومات په آبادۍ کې د جومات په تعمیر کې او د جومات دننه خدمت کوي که هغه ځای جارو کول شي که هغه ورسره چې د نور خدمات شي نو الله تعالی په دې باندې ډېر عظیم اجر ورکوي او رسول الله مبارک فرمایي وایي څوک چې په جومات کې د چنچړې د جال عمره ځای جوړ کړي نو الله تعالی دله د دې په بدل کې په جنت کې کور جوړوي مطلب ته دا چې د یو سړي وس به نه وي چې ټول جومات جوړ کړي خو چې د خپل وس مطابق په جومات کې امداد وکړو خدمت یې وکړو پیسې ورکړي ځای ورکړو نو الله تعالی دله څه ورکوي په جنت کې بنګله ورکوي او ځای ورکوي نو معلومیږي دا چې رسول الله مبارک په خپله لګیا دی الله تعالی د جومات په خدمت باندې ډېر څه ورکوي کوشش دا کوو چې دا ضروري نه ده چې موږ د جومات ته رادن نه شو جومات څښارې نو نه دا به ورګه واړه صفا کوي دا به پلانکې صفا کوي ورګه دې له به خادم نیسو دا ولې څښارې نه دا د الله کور دی چې زما کور جوړیږي یو کس وي استاد چې تا سره زه کار کوم په دې کور کې زه به څومره خوشحالېږم چې یاره دا وګوره په ما سره د څومره مینه ده او دی ما سره راغی او دی وایي تا سره ګنټه نیمه کار کومه نو چې د الله کور جوړیږي او یو کس پکې لګیا دی او خدمت کوي الله به څه نه ورکوي هغه به له ډېر څه ورکوي نو کوشش به دا کوو چې څومره رانه کیدی شي که د صفایۍ په لحاظ سره وي که د پیسو لګولو په مد کې وي او که د خدمت په مد کې وي چې موږ تاسو په جومات کې خدمت کوو جوماتونه څه کوو دا آبادو او رسول الله ویلیم دي الله ته په ټولو ځایونو کې خوښ ځایونه څه دي دا جوماتونه دي دې کې د الله ذکر کېږي نو رسول الله مبارک لومبۍ بنیاد په خپله باندې کېښودو او مسجد قبا یې جوړ او بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل چونکې مکه پاتې شوه بیت الله پاتې شو حرم پاتې شو نو په زړه کې خو یو ارماني چې یاره زه هلته کې تللی وې د بیت الله شریف نه چاپېره تاو شوې وې طوافونه مې کولې نو چونکې په دې وخت کې خو رسول الله مبارک هجرت وکړ راغې واپس مدینې ته راغې نو الله رسول الله مبارک وفرمایل چې کوم کس هغه اودس وکړي او په مسجد قبا کې 2 رکعاته نفل وکړي الله تعالی ولا څه ورکوي د عمرې ثواب ورکوي دومره فضیلت دی چې 2 رکعاته نفل وکړي حالانکې په 2 رکعاتو نفلو به څومره ټایم لګي زیات نه زیات چې دنو 4-5 منټه به ولګي او الله تعالی دله د قبول شوي د عمرې ثواب ورکوي او په یو عمره باندې کم از کم چې ځوانان وي نو 2.5 غنټې 2.5 غنټې د نو دوره ټایم پې لګي څومره فضیلت الله تعالی مسجد قبا ته ورکو او بیا سوچو کو کلثوم بن هدم صحابي چې د جماعت لځای ورکو هغه څومره نیکۍ وګټلې چې د ورځ د قیامت پورې به مسجد قبا آباد وي عمرې والا حاجیان به هلته کې ځي او هلته کې به نوافل کوي او هغه ثواب به هم هغې کس پسې ځي چا چې ځای ورکړی دی او چا جومات د پیغمبر علیه السلام مسجد قبا جوړ کړو او په هغې ته د مدینې منورې انصار پته مو چې پیغمبر علیه السلام به اوس راځي
ځکه ویلي وو ته چې زه دلته درځم. نو صحابه کرام برسار صحابه کرام ورشته وای چې چا پانسی کړه دی بس خبرې راوړه باتروم کې بس شاګرد. نو د مدینی انصار پتم باندې وو. د مدینی انصار وی چې اوس به رسول الله مبارک سکی راضی به د دوی به سحر راووتېدل. نو سحر به راووتېدل نو ناس کو ماښامه پورې به ناس کو چې پیغمبر علیه السلام به رانغی واپس به کورونو ته لاړل. همدغه ترتیب و په تمه چې رسول الله مبارک به اوس راشي. پیغمبر علیه السلام د مسجد قبا نه مدینې منورې ته چې د سفر شروع کړ. دا مس کې تقریبا 15 کیلومتره لار ده. دا مس کې 15 کیلومتره لار چې کله رسول الله مبارک مدینې ته ته نو د مدینې خلک چاپېره خلک په لارو کې ولاړ دي او د رسول الله مبارک استقبال ته ولاړ دي. او د پیغمبر علیه السلام ماماخیلي چونکې مونږ ویلو چې د هاشم بیبي دا هم د مدینې منورې وه. نو د پیغمبر علیه السلام ماماګان او د ماماخیلي چې کومه وه ټولو په چې د نو تورې راغستې دي او د مدینې په لاره کې ولاړ دي چې دا هسې نه چې یهود ولګي او رسول الله مبارک ته چېرته تکلیف ونه رسوي. نو چاپېره خلک استقبال کې ولاړ دی او ماشومان جنکۍ تنبل وخي او دغ کوي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع چې د هغه طرف نه مونږ باندې یو سپوږمۍ راوختېدل رڼا کوونکي او چاپېره خلک ولاړ دی د تورو په لاس باندې او رسول الله مبارک په هغې کې لګیا روان دی. چاپېره دواړو طرف ته خلک دي. د پیغمبر علیه السلام ماماخیل دي. موږ به رسول الله مبارک حفاظت کوو. اوس په پیغمبر علیه السلام به چېرته ځي؟ په مدینه کې خو دلته کور نه و چا کار به ځي؟ د هر صحابي دغه شوق و چې دا رسول الله موږ کره راشي چې زما مېلمه شي زما په کور کې پاتې شي. نو هر صحابي وایي موږ کره به راځي، یو وایي موږ کره به راځي، بل وایي موږ کره به راځي. صحابه ټول د کورونو مخې ته ولاړ دي او زنانه په کورونو د پاسه ولاړې دي او د پیغمبر علیه السلام استقبال ته ولاړې دي. پیغمبر علیه السلام وایي زما دا اوښه پرېږدئ په دې ته د الله د طرف نه حکم شوی دی چې کوم ځای دا کېناستېدله زه به هغې کردم. داسې نه شم کولی چې زه دې په خپل سمي چاکر لاړ شم. ولې د ټولو محبت و د ټولو دغه مینه وه چې مونږ کره راشي. پیغمبر علیه السلام وایي دا اوښه پرېږدئ چې چېرته لاړه هغې کره به ځمه. نو اوښه روانه ده، هر صحابي د خپلې کوڅه کې ولاړ دی او هر یو وایي چې مونږ کره دې راشي مونږ کره دې راشي. نو دا اوښه ګرځي یو شوڼ وایي او ځای بوی کوي. نو یو ځای کېناستېدله एकदम پاسېدله بیا روانه ده. چاپېره د صحابو په کورونو باندې چکر ولګو. هر صحابي به چې لکه زما کوڅې له راشي نو زه به وایم یاره که مونږ کره راغله نو ښه به وي. نو زه به په تمه دې یم چې اوس به کېني نو زما د کوڅې نه اوښه مخکې لاړه شي نو انتهایي خفه شي چې یاره خو لاړه زما نه. چې چاپېره وګرځېدله نو واپسې راله او د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کوڅې مخې ته اوښه کېناستله. خو چې څنګه کېناستېدله او خپې یې خورې کړې او پته ولګېده چې سمه کېناستېدله نو فوري طور د منډې کړلې او اکړې پورته وتښتولې. څومره خوش قسمته صحابي و چې رسول الله مبارک ورکر پاتې کي. نو کور ته یې کړې وتښتولې لاړ. پیغمبر علیه السلام هم د اوښې نه راکوز شو. ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کره لاړ. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي داسې کار دی د ده 2 چته کور و. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي داسې کار به وکړو موږ به لاندې پاتې کېږو ته بره پاتې کېږه. ولې ماله به میلمانه راځي، صحابه کرام به راځي، اسلام کې به خلک داخلېږي. نو چې هغې ته لاندې پاتې کېږي نو کور کې به ستا ښځه ګرځي په دې باندې به تېرېږي. نو دې وجې زه به لاندې پاتې کېږم او ته بره پاتې کېږه. دې وایي رسول الله مبارک زړه مې نه دی چې زه به ته به لاندې پروت دی او زه به بره قدمونه اخلم ستا د پاسه. راضي نه شو. خو بیا هم پیغمبر علیه السلام وایي نه. نو دی په خپله واقع ذکر کوي چې کله شپه شوله نو وایي ښځه راته وایي چې دا دې څه وکړل؟
رسول الله مبارک لاندې دی او موږ پې د پاسه یو، موږ به په هغه باندې خپې ږدو. دا خو زموږ زړه نه برداشت کوي دا محبت، داسې نه شو کولی. نو دی وایي زه او ښځه ولګېدو، وایي موږ کور داسې سایډ ته کېدو، نو وایي د اوبو لوښی پروت و، نو هغه زموږ نه توی شو. نو چونکې آبادۍ خو ټولې کچوې او د کجورې وې، نو وایي زر ولګېدو، موږ کره یوه کمبل وه او وایي جمع و. نو وایي هغه کمبل مو زر راواغست، هسې نه چې لاندې رسول الله مبارک لاس چې چېرته اوبه لاړې دي شي. وایي هغه کمبل زموږ نه هغې کې لونده شوله. وایي بیا مو نه برداشت کول چې رسول الله مبارک دی لاندې وایي موږ دی د پاسه یو، وایي دیوال سره کلک دغه شانتې ولاړ یو، زه او ښځه دغه شانتې ولاړ یو. څو لاندې رسول الله مبارک دی. وایي چې شپه تېره شوله او سهار شو، پیغمبر علیه السلام ته مې وویل چې دا زمانه نه کېږي چې ته دې لاندې پاتې کېږي او موږ دې د پاسه یو او موږ د ستا د پاسه ګرځو په چت باندې، دا زموږ زړه نه برداشت کوي. پیغمبر علیه السلام وایي نه ابو ایوب انصاري داسې نه، زه تاله خیر دی ماله میلمانه راځي، نو که ته لاندې پاتې کېږي نو ستا کور واله دي هغې باندې په بره راخېږي نو ګرانه ده. او دی وایي رسول الله موږ به داسې کار کوو چې موږ به سالن پوخ کړو. وایي موږ به پیغمبر علیه السلام کره لاندې لیږو، نو چې موږ به لاندې ولېږو نو پیغمبر علیه السلام به چې د کوم طرف نه خوړلی و چې موږ له به واپس لوښي راولېږل، نو وایي زه او زما ښځه وایي موږ به تبرکن د هغه ځای نه چې کوم ځای پیغمبر علیه السلام ګوتې والي دي موږ به هغه ځای خوړو. وایي موږ وایو چې دا برکت حاصل کړو. وایي یو پیره وایي سالن پیغمبر علیه السلام له موږ ولېږو او پیغمبر علیه السلام ګوتې نه دي وروړی او واپس راغی هغه شانتې پوره راغی. وایي زه ورپسې لاړم، وایي ما رسول الله دا دې ولې داسې کړي دي؟ مو خو سالن ته وکتېدل، دې کې خو تاسو ګوتې نه دي لګولې، مو خو د برکت دپاره ستاسو د هغه ځای نه خورو زه او ښځه مې، دې کې خو تا ګوت نوړی نه ده دغه کړې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل وایي ما چې دا سالن ماله د دې نه د پیازو د اوږې بوی راته، وایي چونکې ماله فرشتې راځي او هغې باندې دا بدبوی بده لګي، د دې وجې ما دا سالن چې ده نو ما ونه خوړو. ابو ایوب انصاري وایي د هغې نه پس موږ پیاز او اوږه د سره سالن کې اچولي دي. ژوند نو د صحابه کرامو کوم محبت او بیا وایي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څنګه مدینې ته ورسېده نو خپل کور لا نشته، دا کم کور چې ده ته پاتې شوی و یو روایت کې دا هم راځي یو طباع بادشاه په دې علاقه تېر شوی و او هغه ته د هغه وخت علماو وی په دې ځای به د آخر زمانې پیغمبر راځي. ښه دا کور یې جوړ کړ او یو کس ته یو خط ولېږه وایي چې دا زما د طرف نه د آخر زمانې د پیغمبر کور دی او که چېرې ستا په ژوند کې راغی نو دا کور مو ته حواله کړه او دا خط د زما ته طرف نه ورکړه. دا نسلن در نسلن دا روانو. ابو ایوب انصاري د هغه عالم نسې و. یو روایت کې دا هم راځي چې پیغمبر علیه السلام کو مدینې ته تللی دی نو خپل کور ته تللی دی، په چا احسان نشته. پیغمبر علیه السلام وایي جماعت پکار دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولګېدو، هلته کې ځمکه وه د سهل او د سهیل ځمکه وه یتیمانانو، هغه ترې وی دا هسې ورکو. پیغمبر علیه السلام وایي نه موږ هسې نارو د یتیمانان دي. نو ابوبکر صدیق خپلې ذاتي پیسې 10 دیناره هغې ته ورکړو، مسجد نبوي واغستو. سوچ وکئ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کم ثوابونه واغستېدل چې در ورځ در قیامته پورې خلک مسجد نبوي دپاره څومره پیسې لګوي هلته کې ځي او منځونه کوي. نو چې څومره اعمال کوي د هغه زموږ اعمال به کمیږي نه او ثواب به الله تعالی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هم ورکوي. انشاءالله دا اوږده واقع ده چې کله مسجد نبوي جوړېدو ټیم چونکې ختم دی، الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا به آینده جمعه ووایو. واخر دعوانا